آیا واقعي سهیل افریدي نه ګنداپور 2 جوړ شو؟ د سهیل افریدي حوصله کم شوې ده. مختلف صحافیانو د پی ټی آی حواله سره د سهیل افریدي سره حواله سره عجیب خبرې کړې دي. دا خبرې چا کړې په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو. بل د کراچۍ د پی ټی آی یو ایډیشنل سیکریټري دی، هغه ویلي دي چې د کراچۍ نه اډیاله جیل ته پراتلو زما 1 لک روپۍ لګي او پرچې پکې هم په ما کټ کېدی شي. نو دې حواله سره هم ډېر غټ اپډیټس دي. د عمران خان په یو وکیل باندې 10,000 جرمانه هم لګیدلې ده په کم کیس کې، په هغه هم ډیټیل سره خبرې کوو. بل علي ما خان ویلي دي چې د عمران خان پر راتلونکي تاریخ به 92 ممبران د کې پی کې د اسمبلی د اډیاله جیل مخې ته راځي. دا خبره علي ما خان ته چا کړې، په هغه هم ډیټیل سره خبرې کوو. نو ډېر اهم اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهلا د سهیل افریدي حواله سره چې کوم خبرې شوې دي، یعنی سهیل افریدي نه ګنداپور 2 جوړ شوی دی، د سهیل افریدي حوصله کم شوې ده. نو دا صحافي عیسی رانا دی، د ویلي دي چې سهیل افریدي وزر کټ شوی دی، سهیل افریدي کمپرومایز شوی دی، سهیل افریدي نه ګنداپور 2 جوړ شوی دی. بل عمر دراز ګوندل دی، ویلي دي چې تیر شوي 3 کاله کومګه وګورو نو په پی ټی آی او په عمران خان دومره مقدمه جوړې شوې دي چې په تاریخ کې مثال نه جوړیږي. په تاریخ کې دومره مقدمه په چام نه دي جوړې شوې چې څومره مقدمه په تیر شوي 3 کالو کې په پی ټی آی او په عمران خان جوړې شوې دي. او دومره مقدمه چرته په مارشل لا کې هم په یوې سیاسي پارټۍ نه دي جوړې شوې چې څومره مقدمه په عمران خان او په پی ټی آی جوړې شوې دي. بل د عمران خان یو وکیل دی، فیصل ملک نومي دی، په راولپنډي انسداد دهشتګردي کې د عمران خان سره د ملاقاتونو حواله سره د یو درخواست ورکړو چې اوس راولپنډي انسداد دهشتګردي عدالت په دې وکیل باندې 1,000 روپۍ جرمانه لګولې ده چې ته هڅه فضل د عدالت وخت خرابې. دا فیصله زمون کار نه دی، بلکې دا فیصله به اسلام آباد های کورټ کوي. بل د عمران خان سره یو ځل بیا ملاقات نه شوی، بل ورځ د ملاقاتونو ورځ وا چې عمران خان سره یو ځل بیا ملاقات نه شوی. نو په دغه موقع باندې علي ما خان د عمران خان خور بیان جاری کړی دی. علي ما خان ویلي دي چې ماته شاید خټک او مینا خان ویلي دي چې روان د عمران خان ملاقات کې با سهیل افریدي سره سپیکر سے بم راځي او ور سره با 92 ممبران چې کوم څومره سېنیټران دي د کې پی کې اسمبلی ټول برازي او دلته د اډیاله جیل مخې لبا احتجاج کوي د دې د پاره چې د عمران خان د علاج د پاره یا د عمران خان پارهایی کې پیشرفت وشي. بل د کراچۍ شمیم نقوی دی چې د پی ټی آی ایډیشنل سیکریټری دی، د ویری دی چې کراچۍ نه اډیاله جیل ته زر اعظم نو زما 1 لک روپۍ لګي، ما سره ټیم راځي، زما د گاړو خرچه شو او په ما پرچی هم کټ کې دی شي. نو چون کې د پی ټی آی لیډرشپ ته ویل چې تاسو داسې فیصله وکړي چې هر ایم ان ای هر ایم پی په خپل علاقه کې یعنی کراچۍ والا په کراچۍ کې د های کورټ مخې له احتجاج وکړي. دینه علاوه بلوچستان والا په بلوچستان کې د های کورټ مخې له احتجاج وکړي. نو زه په خپل علاقه کې د های کورټ مخې له احتجاج وکم او زه اډیاله جیل ته هر وخت نشم راتله د کراچۍ د سر نه. دا خبره چې کوم دی د کراچي شمیم نقوی د پی ټی آی حواله سره جاری کړی دی. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو دی حواله سره تاسو سره ایدا تاسو خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.